ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل قدر عزت مندو مسلمانانو رونو او د قرآن کریم په د اکلاس کې راجم شو زما د دین اسلام خويندو میندو د الله رب ذوالجلال شکر ادا کو حمد و ثنا د الله وایو چې الله رب العالمین منګل بیا یو ځل توفیق راکو چې د غفلت نه راوېستلو او په دې ګراوند کې بیا خپل کلام ته خپل کتاب ته کېنولو په دې خبره باندې د الله رب العالمین شکر استل پکار دی زمنګا د 5 روزه کلاس د قرآن او سنت او دې تنم د فهم قرآن او د فهم سنت ورکړلې شوی دی ډېر خلک دا اعتراض کلو کی چې په 15 ورځو کې او په 2 ورځو کې به څنګه سره قرآن یادای ځکه چې د قرآن کریم د یادولو د پاره خو زمنګ اسلافو لس او شل او دیرش کال ورکړی دی او بیا هم چا د دعوه نه د کړی چې ما قرآن کریم یاد کو او مشهور واقعه د حضرت مجاهد ابن جبر رحمت الله علیه داغه استاد د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما امام مجاهد وی چې ما د خپل استاد ابن عباس نه 10 ځله قرآن کریم په تفسیر باندې ختم کړو او بیا مې استاد ته ویل چې استاد وزدسې وکړه چې ما ستانه واورېدو نو ته راته غوږ کېده او زه به درته واورم چې یاد کړی مې څنګه دی صحیح دی او که غلط دی نو 3 ځله مې ورته په خپله باندې واورو یعنی 3 ځله قرآن کریم ویلی دی دا خلک په عربۍ باندې هم پوهېدل د صحابه کرامو نه قرآن کریم وایو او حتی چې مرګ له په داسې حالت کې راغلی دی ویل په منځ باندې ولاړو د کلي د محلي امامو او چې کله سجدې له لاړو نو په دې سجده کې ولا الله رب العالمین مرګ راوستو نو مقتدیانو خیال دا چې امام خو سر نو چتای چې کله هغوی سر اوچت کړی دی نو د حضرت مجاهد ابن جبر نه په منځ کې ساختلې وه
د قرآن کریم مینه وه، د هغې محبت و، الله له نتیجه ورکړله. په 5 ورځو کې او په 2 ورځو کې یا پر دوره تفسیر کې به سم قرآن یادېږي. عزتمندو بنیادی خبره دا ده او د کوم مقصد دپاره چې د دې کلاسونو انعقاد کیږي هغه دا ده چې په دې 5 ورځو کې یقینا چې قرآن کریم خو یادېږي نه، خو د قرآن کریم د زده کړې سره او د قرآن کریم د یادولو سره د انسان په زړه کې یو طلب پیدا کیږي او مینه پیدا کیږي. زه خو دا کلاسونه کومه خو بنیادی طور باندې په دې کلاسونو کې زه ما ستاسو نه زیات او د دې اوریدونکو نه زیاته فایده دی ویونکي ته الله تعالی ورکوي. ما ته خپله ډېره زیاته فایده ردې ښکاره کېږي چې سحر وختي د انسان غوږونو اډو غیبت نه اورېدلی، سحر وختي د انسان په ژبه باندې دروغ نه ویلی شوي، غیبت نه شوی، انسان په دل او دماغ باندې غلط سوچونه فکرونه نه کړي، او سحر وختي د میدان تراشي او په دې کلاس کې د الله رب العالمین کلام کله واوري، نو حقیقت خبر هم دا ده چې په دې انسان باندې دا اثر کوي او د انسان روان ژوند دا د ټیم ټیبل لاندې تېرېږي. بیا او زمونږ عام طور باندې دا کلاسونه هم دا د ستمبر په دې میاشت کې که ستاسو خیالي د ستمبر په دې میاشت کې د دې کلاسونو ما ته یو بله فایده دا میلاو شوې ده او دا راته ښکاره کېږي چې دا د اوړي دا لوی موسم تیر شي، دا د جون او د جولای او د اګست، او په دې کې دا شپې ډېرې زیاتې لنډې شي، د ساري پکې پاسېدل ګراني. عام طور باندې خو هلکان ساري منځه ته هم نه پاسېږي، نوجوانان نه پاسېږي. تاسو جوماتونو حال په دې میاشتو کې تاسو ګورئ که نه، د جون او د جولای او د اګست په میاشت کې بلکې د ستمبر په میاشت کې د ساري جومات کې تاسو د هلکانو حاضري والي چې څومره هلکان جومات ته راځي، او کوم چې هم زمونږ مشران سپینګیري دي چې هغوی خو سهار مانځل راځي، خو په دې ورځو کې په دې شپو کې ورته تهجد توفیق ډېر کم میلاویږي، ځکه چې ګرمي او شپه هم ډېره زیاته لنډه د بجلۍ دا مسایلې او دا خوب هم د انسان وران شي، نو دا پاسېدل ګراني. دا کلاس چې کله شروع شي څومره چې شرکا دي دا د هغوی تاثرات دي چې الله رب العالمین د انسان دا ټایم ټیبل مکمل بدل کی. دا په اوړو کې دا څومره غفلت چې راغلی و، په دې اوړو کې دا څومره کوتاهي چې راغلی و، نو دا کوتاهي د دې کلاس په وجه باندې الله رب العالمین ختمه کی. زنګ په شان ګناهګار خلکو ته پکې د تهجد توفیق میلاو شي، وختي پاسېږي، سهار مونځ په جمع باندې وکړي او تلاوت وکړي، په اسکارو کې او په اورادو کې دا روان دی او د قرآن کریم کلاس لا راځي، او بیا د قرآن کریم کلاس او د قرآن او د سنت دا درسونه چې دا بالکل خالی ذهن واوري، نو الله رب العالمین په دې باندې بیا اثر وکړي. او عزتمندو د یو حدیث نه داسې معلومیږي، صحیح مسلم کې دا حدیث ته علما ناس دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې درسونو د پاره او د توبې د ایستلو د پاره په حدیثو کې د داسې میدانونو ذکر هم کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که دا ټول خلق په یو میدان کې راجمع شي او الله ته زاری وکړي، دې نه دا معلومیږي چې دا قرآن کریم دا یوازې د جوماتونو او یوازې د کلاسونو نه دی، بلکې دا په عام ځګونو کې دا قرآن کریم ویل غواړي چې هر سړی د قرآن کریم ته کینی. وجه دا ده چې قرآن کریم داسې ذریعه ده چې د دې په وجه باندې انسان الله ته نږدې کېږي. نور هم ډېر سرایي دي او ذکر دی او دارنګې نور عبادتونه هم دي، صدقات دي، حج او عمره ده، خو د قرآن کریم په باره کې سپا احادیث راغلی دي چې دا الله ته د رسیدو ذریعه ده. سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي
چې القرآن هو حبل الله تعالی المتین الممدود من السماء الى الارض طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. د قرآن د الله یو مضبوطه رسیده او دا الله د برن لاندې رازوړنده کړی دا. یو طرف الله د ځان سره کلک نیولې دی او بلې من طرح کته کړی دی او موږ ته وی واعتصموا بحبل الله، د الله د رسی کلک راونیسئ. ځکه په دې رسی باندې انسان الله ته نږدې کېږي. د مسلمانانو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، امام العزیمت، امام اهل السنة والجماعت، د څلور امامانو کې د ټول آخري او کشر امام دی. هغه یو خبره کړې ده، هغه خبره دا ده چې ما الله رب العالمین په خوب کې بار بار ولیدو او 200 ځل می الله رب کریم په خوب کې لیدلې. 200 ځل. اهل علم په منځ کې دا مسله د الله د رؤیت په خوب کې اختلافي ده. ډېر علما د الله د رؤیت په خوب کې او د الله د دیدار قائل دي. او یو حدیث تم ثابتېږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې رأیت الله فی احسن صورت، الله می په ښایسته صورت او شکل کې ولیدو. او دا د خوب لیدلې. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی ما الله نه تاسو کو چې الله دا بنده ته په کوم عمل ډیر در نږدې کیږي، چې کوم عمل ډیر کین نو ته ډیر در نږدې کیږي. امام صاحب وی چې ما ته الله ویل دي چې احمد ما ته چې د خپل بنده را نږدې کیږي دا زما په دې کلام را نږدې کیږي. دا قرآن دا د الله کلام دی، دا د الله خبرې دي او دا خبرې الله رب العالمین پیغمبر در لګلې دي او دا خبرې تاسو عام کړئ، دا د الله د پیغام تاسو عام کړئ. د الله دا کلام او د الله دا نوم دا د کائنات او دا د دنیا د لپاره بنیادی تربانه د حفاظت یو چترۍ ده چې د سو پورې قرآن وی او د سو پورې د الله نوم په دې دنیا کې وي، د دنیا به آبادوي. او کله چې د الله رب العالمین دا کلام اوچت شو، لکه څنګه چې د بعضې احادیثونه معلومیږي چې داسې دور براشي چې کله خلک جماعت ته راشي وایي به چې جماعت کې موږ د قرآن تلاوت وکړو، چې قرآن کله کلاو کې د قرآن کریم نه به دا حروف هم اوچت شوي وي. داسې دور به راځي. دا ډېر د فتنو دور وي، دا ډېر زیات خطرناک او حساس دور وي چې نیک اعمال کول، د الله سره تعلق ساتل دا به اجنبي ګرځېدلی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې دور به راځي. او کله چې د الله دا تذکره ختم شي، د الله دا ذکر کله ختم شي، صحیح مسلم کې دا حدیث مبارک دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بیا به قیامت راځي. نو کله چې د الله ذکر کیږي، د قرآن ذکر کیږي، نو د دنیا به آبادی. او کله چې دا د الله د تذکرې کله ختم شنو بیا به الله د دنیا است ختم کی، بیا به د دنیا است وړنګي، بیا په دنیا باندې الله سکی. حدیث مبارک راځي کنه د دنیا په بدبخت خلکو باندې دا دنیا په بدبخت خلکو رانیږي او قیامت په بدبخت خلکو باندې قائميږي. علی شرار الخلق، نیکانو صالحانو باندې الله تعالی دنیا نه وراني. دنه معلومیږي دا چې د قران کریم ویل دا د کائنات غذا د غذا څنګه چې د انسان غذا خوراک دی، د انسان غذا اسکاک دی، د انسان بقا دا په اکسیجن باندې ده. د دې خوراک او اسکاک او د اکسیجن نه بغیر انسان ژوندې نشي پاتې کېدلی. او د دنیا چې باقی پاتې ده نو دا د الله په دې کلام باندې پاتې ده. او عزتمند وګورئ، که ستاسو خیالي مشهور واقعه ده د کربلا واقعه، د کربلا د واقعه چې وسم کله سره کله اوري کله ګوري نو حیران شي چې د کوفه په د خار په د کربلا کې امام حسین رضی الله عنه د رسول الله د نورو نوسو کړوسو سره په کربلا په میدان کې دی او د ابن زیاد لخر دی او دغه فوجان دی او دغه فوجان د امام حسین قتل کوي، هغه شهید کوي، دغه ملګری شهیدان کوي او ټول خلک ورته په تماشا باندې دی. دا د بصره خلک او دا د کوفه خلک او دا عام خلک دا ټول په تماشا باندې دی او سو ته ډوي نو انسان کله حیران شي چې دا څنګه مسلمانانو دا پیغمبر نو سه وجل کېدو، دا د پیغمبر نور نو سی وجل کېدل او دا څه د خلک په قلار باندې نست. نو هغه دور پرېګ دو دا سوال له سوکال پس دې دور ته جګورا د جمعتون ورورو لګیا دي شړېږي، د قرآن تلاوتون ورورو کم شول، د قرآن کریم درسونه ورورو په کمېدو باندې دي،
دا دینی مجالس ورو په کمیدو باندې دي او د دنیا او دارنګي چې کوم غیر شرعي مجالس دي پاغي کې غیر معمولی اضافه ورس په ورس باندې روانه ده د حالت دي کنه دا چې کله د دین سره مینه کم شي د قران سره تعلق کله کم شي به انسان په دین باندې نه خپکیږي به چې دا دین کله ختميږي او بیا کله په دین باندې څوک عمل پرېږدي بدینی کله زیاتېږي د انسان سره فکر بیا نه د قران دا موږ د الله سره جوړي بهتري نظریه ده زمونږه په دې نن درس کې چې کوم موضوع ده نو هغه الدین النصیحه دا موضوع ده چې دین سراسر خیرخواهی ده انتهایی خپل موضوع ده په دې اول کلاس کې الله دې مال د صحیح بیان او بیا موږ له د پوهو د عمل توفیق راکړي عزتمند زو په خپل درس کې نن د دوه خبرې کوم دوا یو خبره وکړو چې دین ستوي دین موږ دین یاد کو دا ډېر لوی علمیه ده چې موږ یو مسلمانان موږ ځان ته قرآن شاګردان وایو خو موږ دین نه دی زده کړی چې دین څه ته ویل کېږي نو په دې وجه باندې هر یو انسان د دین خپل تشریح کوي څوک دین صرف منستوي او څوک دا دین صرف او صرف دا د خلکو خدمت ته وایي او څوک دا دین دا جهاد ته وایي خو د چا په ذهن کې چې کم تصور جوړ شوی دی هغې ته دین وایي راځئ چې موږ د قرآن او سنت ته ځان پوه کړو او د اهل علم نه ځان پوه کړو چې دین څه ته ویل کېږي د امام فخر الدین رازی رحمه الله په حواله باندې بزر د دین مختصر غونې تشریح وکم او بیا به د خیر خواهی یو څو خبرې کو دا خو د قرآن کلاس دی په دې کې موږ څه یادو دین به پکې یادو امام رازی رحمت الله علیه د قرآن کریم تفسیر کړی دی مشهور دی په تفسیر کبیر باندې مفاتیح الغیب نومې دی باقي د سورۃ البقره چې کله تشریح کوي نو د سورۃ البقره نمونه راغلي دي لساتو نمونه په حدیثو کې راغلي دي یو نوم دی سورۃ فستات القرآن فستات په عربی کې خیمه ته وایي چې دا سورۃ البقره دا د قرآن کریم خیمه ده یعنی څنګه چې په خیمه کې دنه خلک اوسېږي دا خیمه غیر چاپیره تاو شوي او دا سورۃ البقره در د قرآن نه غیر چاپیره راتاو د ټول قرآن په دې سورۃ البقره کې را بند دی قرآن ټول مضامین په سورۃ البقره کې دي بیا امام رازی رحمه الله فرمایي چې قرآن کې کمی خبرې دي چې هغه الله په سورۃ البقره کې کړي دي نو شپږ خبرې کړي دي وایي دې ته دین ویل کېږي دا شپږ خبرې دا دین دی دا شپږ خبرې یادول دا دین یادول دي په دې شپږ خبرو باندې عمل کول دا په دین باندې عمل کول دي راځي چې موږ دا وپېژنو بیا به موږ بصیرتن مسلمانان شو بیا به موږ چې کله مسلمانان جوړیږو نو موږ په دې خبره باندې پوه یو چې موږ مسلمانان یو امام صاحب وایي په قرآن کې او په اسلام کې او په دین کې د ټول اول نمبر دا د ایمانیات او د عقایدو دی الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو په دې معاشره کې موږ ټول مؤمنان اوسېږو او زمونږ عقیده ده چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې کلمه د زړه نه وویله د جنتي دی او انما المؤمنون اخوه د شرق او د غرب مسلمانان مؤمنان ټول په خپل میز کې ورونه دي عقیده ده پکې د توحید عقیده پکې ده د آخرت عقیده پکې ده د رسالت عقیده پکې ده د ختم نبوت عقیده پکې ده په جنت باندې او په جهنم باندې د ایمان عقاید او ایمانیات د قرآن کریم کې دي لہذا مسلمان رټول اول د خپل عقیده غم کوي د خپل سوچ فکر غم وکړي ځکه ورځ پر ورځ باندې په دې عقاید باندې ډاکی غورځيږي د دې ایمان او د دې عقیده غم فکر کول د مسلمان ګوره لومړی ذمہ داری ده او خاص کر دا نوې دور چې کوم د بدینی دا دور راغلی دی د بدینی دا دور دا د الحاد دا د ایتیزم دا د بدینی دا د الله د وجود نه د انکار دا د الله د کتاب نه د انکار دا د آخرت د نه منلو دا د جنت او د جهنم د نه منلو دا مستقل یو تحریک نن سبا روان دی ګورئ د بدینی تحریک په عالمي سطح باندې روان دی دا 2 کاله چې کله سوچ کوم دا 2 کاله وشو پروس کال او سکال نو دې معاشره ته بچما کله قتل چې دا خو د مدارس دمر آباد شو دا خو مخکې په ضلع کې مدرسه وه او د هغې نه پس تحصیل او یون کونسل خوسه کې په یو محله کې 2-3 مدرسې دي دا څومره چې سکولونه دي په دې سکولونو کې د قرآن کلاسونه باقاعده شته د قرآن ترجمې پکې دي په دې پرایویټ سکولز او کالجز کې هم د قرآن کریم د درس ښه ټیک ټاک اهتمام دی قاریان صاحبان علما صاحبان د سکولونو والا ساتي په دې باندې قرآن کریم وایي ما به سوچ کوو
چې دا به څنګه دا دین کمزوری کېږي، د قرآن سره به دا مینه څنګه کمیږي او دا علم به څنګه اوچتېږي، دا بېدیني به څنګه زیاتېږي. نو د پروس کاله چې دا کم تحریک باندې زما کم نظر د الحاد او د بېدینۍ دا دی، نو د قرآن کریم درس ته خلک ناسي خو دننه کوکلی کوکله، یعنې په ظاهر کې دغه شکل د مسلمان دی، د مسلمانانو مجلسونو کې دي، خو حقیقت دا دی چې دننه د ده کم مایند دی او د ده کم ذهن دی، نو هغه نه دی جوړ. نن سبا خلک ټول شکیان دي، شکیان د الحاد او د ملحدین او نظریات خلک دی په شکوک او شبهاتو کې واچول. مخکې خو د نن نه یو 25 کاله وړاندې تاسو اکثر مشران ناست یئ د افغانستان کې چې کله روسیان راله او دلته جهاد شروع شو او دا د پاکستان د خلک به دړ بدلل، تاسو ټول اکثر به تللی دغه جهاد کې به شرکت کړی. نو دلته به خلکو ویل چې په افغانستان کې روسیان دي او دا روسیان ګور الله نه مني، د آخرت او جنت او جهنم نه مني. نو موږ به د غوږونو له لاس وړو چې دا څنګه داسې کافر دي چې الله هم نه مني، دا دنیا چا جوړه کړې ده. دا خبرې به موږ چېرته کله کله واورېدلې او موږ به غوږونو له لاس وړو. نن په سوشل میډیا باندې کلاو ډیبیټس کېږي، کلاو په دې باندې مباحثې مناظرې کېږي چې الله شته او که الله نشته دی. هغه خلک باقاعده فیسلیټیټ کېږي چې هغوی د الله د وجود نه خلک منکر کوي. دا بحث شروع دی. موږ په دې واقعاً کې یو ملګری دی، نو هغه د یو ملحد سره بحث شروع دی، د هر جمعې په ورځ باندې 1 غنټه بحث ساري کوي په 8 بجې باندې چې دا قرآن د الله کلام دی او که نه. دا ملحد وایي دا د الله کلام نه دی، دا خو چا د ځان نه جوړ کړی دی، دا خو نبی علیہ السلام یادی وایي دی لیکلی دی، خپل ځان نه لیکلی دی، وایي نبی علیہ السلام مصنف دی. او تاسو یقین وکړئ چې کم خلک په هغې باندې کمنټس کوي، کم خلک یې ګوري، نو دا زما او ستا په شانې عام خلک نه وي، بلکې دا ځان ته ډېر پوه خلک وایي، دا ځان ته د کلاس خلک وایي، تعلیم یافته خلک چې هغوی ته خلک کیني، د هغوی نه خلک خبره یادوي. عزتمندو تاسو په دې خپل مجلس باندې لږ نظر وکئ، په من کې نوجوانان څومره ناست دي، په من کې سپینګیري مشران څومره ناست دي. دا تاسو لیول معلوم کړئ چې د قرآن کریم د درسونو څومره لوی ضرورت دی، څومره لوی ضرورت دی. او عزتمندو که موږ رابیدار نشو، رایښ نشو، ګوره موږ چې دا کم میراث موږ خپلو بچو ته د اسلام منتقل کوو، نو ګوره څوک به رانه بیا قبول هم نه کړي. یا تاسو څه وایئ؟ لہذا قرآن کې د ایمان ذکر دی، په سورة البقره کې د ایمان ذکر دی. دویم نمبر امام رازی رحمه الله فرمایي په قرآن کریم کې عبادات دي، منځ پکې دی، روژه پکې ده، زکات پکې دی، حج پکې دی. دا عبادتونه قرآن کریم کې دي که نه؟ موږ منځ ولې کوو؟ موږ ته الله ویلي دي که نه؟ موږ زکات ولې ورکوو؟ موږ ته الله ویلي دي که نه؟ پروس کالې زه په لار باندې روان وم، ما ته د چا ټلیفون راغی، ته پلانی میلاو، داسې څو خبرې کوم، ما نمبر به چا ورکړی مل څه وایي؟ نو هغه منکري حدیث ورته موږ وایو چې د احادیثو نه خلک انکار کوي او احادیث نه مني. نو هغه ماته ویل چې ته دا منې چې د احادیث د نبي علیه السلام نه ثابت دي؟ میلاو منمه، دې خو زه استاذ یم، طالب العلم یم، حدیث مدرسه کې طالبانو طالباتو ته پړاوهمه. ویل دا بخاري مسلم دا ته منې؟ میلاو منمې. د ځان له یو ډېره لویه فتنه ده د انکاري حدیث ته، لوی خلک د دې په لپیټ کې راغلي دي، پخوا هم پکې راغلي وو. نو هغه ماته وایي چې دا بخاري او دا مسلم او دا ترمیزي او دا ابو داود او دا مشکات، دا کتابونه خو 300 کاله پس د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه لیکلی شوي دي، 300 کاله پس لیکلی شوي دي. نو چې 300 کاله پس د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته ولیکلی شول، نو دا خبرې څنګه ټیک دي؟ او هغه په دې خبرو کې بیا یو خبره وکړله چې تاسو دا منځونه کوئ، نو دا تاسو د دې بخاري ویلي دي چې منځونه کوئ، دا د مسلم ویلي چې منځونه کوئ، یعنې تاسو دا دین د دې حدیثو نه یاد کړی دی. نو ما ورته ویل چې ګوره ته خو ډېرې خبرې دي او د ټول لوی غلط فهمي ستا دا ده چې ته دا مونځ موږ د دې بخاري د مسلم نه یاد کړی. دا مونځ موږ ته قرآن کې الله ویلي چې تاسو مونځ کوئ، د دې تشریح په حدیثو کې بیا راغله. او زه ستا نه تپوس کوم چې الله تا ته وایي چې مونځ وکړه، نو ته یې منې، خو ته په کومه طریقه باندې کوې؟ نو ته به وایي چې زه د نبي علیه السلام په طریقه باندې کوم. دغه حدیث دی که نه؟ عزتمندو دا ډېر لوی لوی فتنې را روانې دي او په دې معاشره کې دي، د دې مقابله کول دا په دې قرآن فهمۍ باندې کېږي. نو قرآن کریم کې عبادتونه دي، دا دویمه شعبه شو. دریم نمبر په قرآن کریم کې بیا معاملات دي. معاملات بازار کې به موږ غسل خرڅول څنګه کوو، زمونږ د مسلمان سره معامله به څنګه وي، زمونږ د غیر مسلم سره معامله به څنګه وي، زمونږ په خپل منځ کې زمونږ د معاملات به څنګه وي. سړي پته خو د معاملاتو نه لګي، د عبادت نه خو د چا اندازه نه لګي. یو سړی په ظاهر کې دغه شکل ودې ښکاري، هغه به کلین شیور به ګیرې به خرولي، برید به خرولي، تا ته بېدینه ښکاره کېږي او به تهجد ګزاري، معاملات به برابري، رزق به د هغه حلالي،
دو نمبریانې به نه کوي، خیانت به نه کوي. او بل طرف ته انسان خزما په شانې پټکې مواله دی او خو چوغۍ چولې ده، رزق به برابر نه، آمدن ذرایع مشکوکي، په حرامو کې به اختی. په دیو جبانه بنیادی تربانی د انسان پته د معاملاتو نه لګي، د اغستل خرڅول څنګه دي، د رزق څنګه دی، حلال دی که حرام دی، د آمدن ذرایع څنګه دي، خپل خورلو له میراث کې څه ورکړی ده که نه ده ورکړی، په دله چا حقوق شته او که نشته دی. دا معاملات په قرآني دي ته دین وایي. او څلورم نمبر په دې قرآن کریم کې معاشرت د ژوند تېرول دي. معاشرت موږ ژوند څنګه تېرو، یعنی د دې ښځې او خاوند ژوند څنګه تېرېږي، د پلار او زوی ژوند څنګه تېرېږي، ګاونډیانو ژوند څنګه تېرېږي، د اجتماعي ژوند زموږ څنګه روان دی، زموږ په عدالت کې څنګه ژوند روان دی، زموږ په دې بازار کې څنګه ژوند دی. دا معاشرت قرآن موږ ته ښودلی دی، څنګه ژوند به تېرو، معاشره به څنګه وي. نو دا په قرآن کریم کې دا دین دی. او پنځم نمبر په دې قرآن کریم کې په دې سورۃ البقره کې بیا اخلاق دي. مسلمان به کردار څنګه وي، مسلمان به څنګه اخلاقي، مسلمان په معاشره کې به د کم کردار به دا مستحقي او کم کردار به د جوړ کړي خلک به په کم نظر باندې ګوري. دا په قرآن کریم کې دي. او بیا امام صاحب چې دا پنځه خبرې کله پوره شي نو شپږم نمبر خبره دا چې د پنځه واړو خبرو د دې یو نظام په دې دنیا باندې سړی نافذ کړي. نو بیا په قرآن کریم کې د خلافت ذکر دی، د اسلامي شریعت ذکر پکې دی، د اسلام د غلبي ذکر پکې دی. و دا ټول خبرې چې راجمع کړي نو دې ته دین ویلې کېږي، دې ته اسلام ویلې کېږي، دې ته ایمان ویلې کېږي. نو که په دې کې یو سړی په یو شعبه پسې روان دی او نورو شعبې ته پاتې دي نو دین ناقص دی، دین بیا ناقص دی. او عزتمنو زمونږ د غلط فهمۍ ته ګوره، موږ خو صرف دینداري دې ته وایو چې سړی مونځګزار دی، 5 وخته مونځ کوي، تهجد کوي. عزتمندو چې کله یو سړی 100% مونځګزار شو، 100% مونځګزار، تهجد هم کول، نوافل هم کول، فرایض هم کول، نو بیا په دین کې په شپږم حصه باندې عمل کوي، صرف په شپږم حصه باندې، 5 حصې دین ته دغه نه پاتې دی. دا دین چې کله یاد شي نو بیا انسان ته پته لګي چې دین خیر خواهي ده. اوس په دې هر میدان کې، په عقیده کې، په معاملاتو کې، په عباداتو کې، په معاملاتو کې، په معاشرت کې، په اخلاقو کې، په دې ټولو کې به مسلمان دا به خیر خواه وي. نو دویمه حصه دا دی چې الدین النصیحة، دا دین خیر خواهي ده. عزتمندو څنګه خیر خواهي ده؟ یو په یو حدیث کې راغلی، د هغې مختصر وضاحت به کومه، بیا به یو څو واقعات ستاسو مخکې ویم چې دین څنګه خیر خواهي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، تمیم نومې دی، داری رضی الله عنه. او دا مخکې عیسایانو پاپو، بیا د هغې نه پس الله ول د ایمان دولت ورکو، د ایمان توفیق ورته میلاو شو. مشهور د دجال چې کوم حدیث دی هغه هم د دې مبارک صحابي نه نقل دی، بیا ایمان راوړی دی. هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې الدین النصیحة، دا دین خیر خواهی ده. خیر خواهی د پارسی لفظ دی، خیر غوښتل دی. یعنی که یو سړی ځان ته دیندار وي دا به د خلکو دپاره، د مخلوق خدا دپاره به د خیر جذبه په زړه کې ساتي، د شر جذبه په زړه کې نه ساتي. ایمان وای چاته، ایمان معنا امن ورکول. مومن څه معنا ده؟ مومن معنا امن ورکوونکی. موږ وای الامن ضد الخوف، دا امن دا د خوف او د یری ضد دی، دا په خپل منځ کې اپوزیټس دي، یو ته امن وي یو ته خوف وي. مومن دی ته و چې دا به ټول مخلوق له امن ورکوي، د هغوی یره به ختموي. د مومن بنیادي ډیفینیشن، بنیادي تعریف هم دا دی. اوس راځئ چې موږ په ځان باندې سوچ کوو چې موږ خلکو له یرې ختمو که خلک یرو، موږ خلکو له امن ورکوو که نه دا په خطراتو کې موږ اورځو. دا به موږ د خپل ځان نه اندازه لګو. هغه صحابي وي موږ تپوس وکړو د الله رسول لمن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسول موږ به د چا او چا دپاره خیر لټو. کم کم سړی دی او کم کم مخلوق دی د الله چې د هغه به موږ خیر خواهي کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو کسان ویلي دي، لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم، 5 خبرې ورته کړې. ولې ټول نه مخکې به مسلمان دا به د الله خیر خواهي، د الله خیر خوا د ټول نه مخکې به الله ایمان راوړل، د الله عبادت کول، د الله بندګي کول، د الله توحید منل، د الله سره مینه کول، د الله سره محبت کول، په الله باندې غیرت کول، دا اول خیر خواهي ده. ولی کتابه د الله د کتابونو د پاره، د الله چې کوم آسماني کتابونه دي چې اخیری کتاب پکې قرآن کریم دی، د هغې به خیر خواهي. څنګه به خیر خواهي؟ ایمان به دې پرې راوړی، تلاوت به یې کوې، په مفهوم په مفهوم په معنا باندې به ځان پوهې کوې، د دې د دعوت کار به کوې، او دغه شانې د دې د عملي د نفاذ دپاره به محنت کوې چې دا قرآن زموږ بالادست قانون جوړ شي. دا د قرآن سره مینه ده.
اوس موږ قرآن مې خوښ دی او سار ماښام یې رالو پرې تندي پسې لګو خو دې نظام ته موږ تیار نه یو. قرآن مې خوښ دی پرې تندي پسې لګوم خو په عدالت کې مې نه دی خوښ. قرآن په تندي پسې لګوم خو پارلیمنت کې مې نه دی خوښ. قرآن په تندي پسې لګوم خو په بازار کې مې نه دی خوښ. او قرآن په تندي پسې لګوم په سینه پسې لګوم په غم خادي کې مې نه دی خوښ. دروغ وایي. دا خیرخواهي دې ته وایي چې د قرآن څخه به دا خیرخواهي قرآن کریم به د ژوند دستور ګڼي. څنګه چې مخکې موږ دې خبره وکړله اول رسوله د الله د پیغمبر به هم سړی خیرخواهي. د الله د پیغمبر په د پاسه به ایمان راوړی. د الله د پیغمبر د تعلیماتو نه به دا متاثر هغه تعلیمات الله دې به ژوند تېروي. مینه به یې ورسره وي او د ټول نه زیاته مینه به د الله او د الله د رسول سره کوي. مبارک حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت انس رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایي ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان. بخاری کې د حدیث ده. درې صفات دي چې بچا کې راشي د ایمان په خوند باندې به پوښ. په غدریو کې یو صفت وېما وای اي يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. الله او د الله رسول سره د هر چا نه بزیاته مینه کوي. نو من کو سره مینه کم د سره محبت جذباتي محبت نه ګوره کم چې جذباتي مینه منګه بس پنات کې او په نظم کې نه جنا. حقیقت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه دا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت سره مین شي. دا مهنت پر خپل ځل کول پکار دي. رسول الله په سنت باندې مینه دل د رسول الله په سنت باندې ځان عاشق کول. خويندو ته مې مورونه د مېما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ال منګه وفا وکړو چې کله موږ دغه تعلیمات خپل کو. زنانه دا رسول الله ته فرمایي ای بچانو تاسو پرده کوئ. دا پرده شروع کې د پیغمبر سره مینه ده. نارینه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي زما په طریقه باندې تاسو د بازار ژوند تیر کړئ د کور ژوند تیر کړئ ښځه خاوند ژوند تیر کړئ. او ته وایې زه تیروم. دقې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق وایي. دغې ته محبت ویلې کېږي. او د رسول الله سستا رشتہ دا اقبال چې پاکم شعر کې وایي که نه چې رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامانی مصطفیٰ. دا عشق دی اصل کې چې زما د ټول دنیا سره تعلق ختم شي. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے. خدای معنی مخلوق ټول مخلوق سره زما ورانه پروا مې نشته. او چوټه مگر نه هات سے دامانی مصطفی. خو د نبی علیہ السلام لمن زمانہ چرته پاتې نشي. د رسول الله په لمن پس روان یم او کله مې راټینګ کړی دی چې سره ته هغه به منم. دا د پیغمبر خیر خواهی ده. دا مطلب د دې حدیث دی. او بیا ولې ائمه المسلمین د مسلمانانو چې کوم مشران دي دا غي به من خیر خواهان یو. مسلمانانو مشران څوک دي؟ مسلمانانو مشران د ټول مخکې خلیفہ د مسلمانانو دی. او دا غي سره سره د هر ملک چې کوم وزیر اعظم دی صدر دی دا د مسلمانانو مشران دي. دا په دې صوبه کې دا کوم افسران دي په دې ضلع کې دا ډي سي دی او دا کوم مشران دي دا ټول د مسلمانانو مشران دي. د دې به منګه خیر خوایو. څنګه به خیر خوایو؟ زمونږ نن سبا د سیاسي کلچر د صحت تراړو چې څوک د کومې پارټۍ خلافي دا هغه خیم بدی شي او بد خلاصیم بدی شي. اچر څوک دی د یو پارټۍ والا د بلې پارټۍ مشران بدی شي او د دې بلې پارټۍ والا د بلې پارټۍ مشران بدی شي. نو که هغه ښه کار کوي هغې موله بدی شي او چې بد کار کوي خو له بیا هم بدی شي. داسې نه ده. د مسلمانانو د مشرانو ولات الامر سره به سړی د خیرخواهي جذبه ساتي. نبی علیہ السلام ویلو چې ستكون علیکم امراء او په تاسو باندې بس قسمه قسم مشران راځي. تعرفون امورا وتنکرون. څه کارونه به ستاسو خوښي څه به ستاسو بدي شي. داسې نشي کېدی چې د ټولو مسلمانانو مشرانو به ټول کارونه زمونږ خوښي یا به ټول زمونږ بدي شي. تعرفون وتنکرون. څه به ستاسو خوښي څه به هم بدي شي. نو هغه صحابي وایي په ماذا تأمرنا فيه یا رسول الله. د الله رسول ته راته حکم څه کوي؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې داسې وکړئ د څو پورې هغوی مونځ قایم کړی و که نه نو ګورې بیا د هغوی اتباع کوئ د هغوی اطاعت کوئ. یعنې څو پورې مسلمانانو او په دین پابندي نه ولګولې اطاعت یې کوئ. او ویل داسې وکړئ جنګونه ورسره مه کوئ د خپلې تورې راوالئ او دا په دې کمرو پسې ومږئ پسې یې کوئ جګړې ورسره مه کوئ. تاسو د هغې اتباع کوئ. خو چې کوم غلط کار و هغه مه منه کوم چې ټیک کار و هغه منل پکار دي. نو موږ به د خپلو مشرانو خیرخواهان به یو. هغوی ته به نصیحت کوو. که یو غلط کار یې دی نو پوه یې کوو به په دې معاشره کې سوشل خلک سیاسي خلک. تاسو ګورئ پلانې قوم راغی او د هغوی د ډي سي سره ملاقات وشو د تحصیلدار سره یې وشو د خپلې مسلې وله راوړي که نه. نو کله کله د داسې کمیټې هم په دې معاشره کې وي چې کله په دې معاشره کې څه برایانې وي چې دوی پسې راشي چې دا برایي هم ختمول غواړي. دا پلانې غلط کار دی چې دا ختم شي. چېرته دا مخلوط مجلس دی دا د رقص مجلس دی دا ختمول غواړي. تاسو یقین وکړئ که موږ د خپلو مشرانو سره دا تعلق داسې جوړ کړو که نه دا څوک دي د تحصیلداران څوک دي د اے سی ګان څوک دي د ډي سی ګان څوک دي د ججان څوک دي. او زمونږ بچي دي که نه زمونږ رونه دي موږ دې معاشرې خلک دی که نه.
او کوم د دې سره خیر خواهی جذبه وساتله او دا تنقید در تنقید مخالفت در مخالفت هم ختم کو دا معاشره به جوړ شي. موږ معاشره نه جوړو، موږ ورانو، موږ نه جوړه کړې، دا جوړیږي دا معاشره. نبی له صلوات والسلام دا په خپل اخلاق باندې جوړه کړې و او عامتهم او د عام مسلمانان د پاره خیر خواهی دا عام مسلمان دی، بلکې اسلام اخو موږ ته وایي چې الخلق عیال الله، د ټول مخلوق د الله خاندان دی، ټول مخلوق وازی مسلمان نه. مسلمان څخه موږ خامخه د خیر جذبه ساتو، غیر مسلم هم چې دی نو دغه څه د خیر جذبه ساتو. دې په یو وړي واقع بیان کما. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خادم يهودي و، مسلمان نه و، الکو بیمار شو. چې بیمار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله لاړو. دې ته خیر خواهی وای. راځي چې موږ دا تعصبات ختم کو، دا ضد ختم کو، دا بغضونه منګه ختم کو، منګه خیر خور کو او خیر وغواړو د خلکو دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیالک خواله لاړو، خواته کېناستو او د یهودیانو د خپل رواج مطابق او د خپل تعلیم مطابق تورات کو لو کړو، دی ورته وایو چې ساتي پسانه باندې وخیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه دا ماشوم خدمتونه ول کړی دی، نبی علیہ السلام خو چې دا لک دی د ایمان سره الله خواله لاړ شي، چې کتل داغه نخې د ځنکدن شروع. نبی علیہ السلام ورته وی بچیا قل لا اله الا الله، کلمه وایا. یعنی دی وخت کې ما غمري نبی علیہ السلام دغه د ایمان غم کوي. قل لا اله الا الله. هغه د پلار ته وکتل داسې چې دا پلار راته قهر نشي، دا خو یهودیانو مشر دی. نو هغه پلار ورته ویل چې یا بني اطع ابا القاسم، بچیا د ابو القاسم امنا. نبی علیہ السلام یې ودیات کو. نو هغه ډېر خوشاله شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اشهد الله اله الا الله واشهد انک رسول الله، گواهی کوم الله یو دی، داغه نه بغیر بل معبود شته د الله تعالی رسول او سترګې پټې کړې، هغه وفات شو، د الله خواله د ایمان سره لاړو. نو الله وحی راولېږله دې پلار ته وایي چې تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. ګوره خپلو بچو ته خو د نیکۍ حکم کوي، خو ځان د نه ير دی نو اول په خپل عمل وکړه، بیا بچي ته وایه. دې ته خیر خواهي وایي. یو مشهور صحابي دی، جریر نومې دی، جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله عنه، مشهوره واقعه ده. هغه وایي چې ما کله ایمان راوړو نو ما د نبی علیہ السلام سره د ایمان بیعت کو. 9 کال باندې ایمان راوړی دی، د رسول الله سره سکم کال تیر کړی دی. یو ډېر ښایسته صحابي و، سیدنا عمر فاروق فرمایي وایي هغه ته موږ د دې زمانې یوسف علیه السلام وایو، دومره ښایسته و، خلک به په لارو کې تماشو ته ودرېدل چې جریر روان دی. دا جریر ابن عبدالله بجلی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې کله د ایمان بیعت کوو نو ما ورسره 3 خبرې په بیعت کې کړې. بایعت رسول الله علی اقام الصلاة وایتاء الزکات والنصح لكل مسلم. ما د پیغمبر علیه السلام سره یو بیعت کړو، زه مونږ چرته نه پرېږدم، مونږ به په هر حالت کې کوم. دویم نمبر دا چې ما ورته ویل زه چونکې مالدار یم زکات به لازم نور کوم. او دریم نمبر مې ورسره دا وعده کړی و، بیعت مې ورسره کړو د هر مسلمان دپاره به خیر لټوم. نن چې راځي موږ عزم وکړو د هر مؤمن دپاره موږ خیر ولرو، مؤمنې دپاره، مؤمن دپاره خیر به وله ګورم، شر به وله نه ګورم. نصح ویلی کېږي خیر خواهۍ ته، نصیحت ته ویلی کېږي. بیا وداسې وشوله وایي وخت کې مې اس په کار شو نو خپل غلام ته ویل چې لاړ شه دا پیسې واله ماله په میله کې بازار کې اس واله. چې اسې راوستو ویل په 100 روپۍ دې واغست، ویل په 300 درهم باندې، ویل ښه دې وکړل. لږ ټایم پس چې تماشې له ورغې ورته ویل دا سړی دې دوکه کړی دی، ته چالاکی یې او په خپل چالاکۍ دې ته دا اس ارزان اخیستی دی، دا خو په 300 نه، دا خو ما ته 400 ښکاري. هله دا 100 درهم واله دا مالک لویس ویل ویې وړل. بیا چې وکتل ویل دا خو د 400 نه دی، دا خو د 500 ما ته ښکاري، هله شابه 100 له نورې ویس. بیا دا ما ته 600 ښکاري، بیا وایي ما ته 900 ښکاري، حتی چې 800 ته یې ورسو. سودا شوې وه په 300 باندې او هغه له یې ورکړلې 800. هلکې دا علما ناست دي، موږ د بیع تعریف کوو مبادله المال بالمال بالترازی، چې مال په مال باندې په رضا باندې بدل کې دا بیع ده او دا ټیک ده، که دا مساومه ده او که دا تولیه ده او که دا مرابحه ده او که دا هر څه شی دی، خو دا خو جایز وه. خو د هغې باوجود دی حضرت جریر ابن عبدالله بجلی شی ورته ملاو شوی په 300 او هغه یې ورکړی 800، د خپل قیمت نه د ډبلو نم زیات یې ورکړلی. او چا ورته ویل ته پاګلې چې په 300 دلې ارزان شی واغسته خوشحالېږي نه؟ ویل نه که نو ما د پیغمبر سره بیعت کړی و، دې ته ایمان وایي. ما نبي علیه السلام ته ویلي و چې زه به د هر مسلمان دپاره خیر لټوم. دا خو د مسلمان دپاره خیر لټول نه شو، دا خو شر شو چې دا شی د 800 دی او هغه په 300 باندې خرڅ کړی دی. تاسو وګورئ که نه موږ نن سبا زموږ دا ژوند څنګه دی، موږ داسې نه کوو. موږ کوشش کوو چې سړی دوکه کو او چې چالاکي خپل شی چې خرڅو د 500 شیخ خلکو ته په 2000 باندې وایو،
خو د بل چا شی چې اخلو که نه نو هغه 2000 ورته موږ 300 وایو چې زړه یې توري کو چې ستې والو. اور په دکانونو باندې خو باقاعده لیکلي خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. کیوں واپس نہیں کیا جائے گا؟ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. کم شی چې د ګوره یو پر واغستو زما د دکان نه چې دی او باسو واپس نه شراوړې ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو حبان ته ویلو کنه ابن منقذ رضی الله عنه صحابي دی ساده الله رسول ویل چې بازار ته سلاشم څه شی خرڅ کم کور را ته خزو جدا دی ارزان خرڅ کړي دی او چې وایل ماته وی ګراندی اغسته دی. اکثر د مولیان صاحبان غریبانان چې بازار دقه سي د دکانداران اکثر دوکه کیسته. حقیقت دا دی چې منګي والو ګرانی بل برزان اغسته ویل زه خو دوکه کېږم کور را ته خزو چې دا دی خپل شي ارزان خرڅه او چرالي نه ګرانه اخلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښ دا خو ډېر غلط کار دی. دا صدقان مسلمانان بس کوي چالاک خو بزان له سودا وکي خرڅه به کی صدقان بس کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قانون پاس کو ویل څه کار وکا چې اندر پاره په بازار کې سودا غسله خرڅوله ورتوای چې بيع موکړه خو ولي الخيار 3 ایام 3 ورځې به زما اختیاري حق مې دی. دا رائټس دي د انسانانو د حقوق دي چې شی دی واغستو خرڅ کو 3 ورځې ستا اختیار دی په دې خوشاله او که خپې په دې باندې نو که 3 ورځې پس سودا ټیک وي بس ټیک ده او که 3 ورځې پس ټیک نه ده نو یو ورځ نه په 3 ورځې په دکاندار بس بیرته راوړی شي. پوهه دکانداران دي په دکانونو د پاسه لیکلي دي کنه خرید او عمل واپس نہیں کیا جائے گا. څنګه خیر خوای منظم راځما عمره لمزما حج لمزما د ایمان دی دا دین دی مونږ ته اسلام او قران دا خبر راخی اسلام قران دار ته راخی. او بل دا رسول الله سلام فرمای چې تاسو د خلکو سره خګړې وکي یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. تاسو خلکو لا راحتونه ورګي خوشاله ولا ورګي. امون په دکان لیکلې نه چې اودار محبت کی قینچی ہے او په عربی کې متلک لې چې القرض مقراض المحبه. دا ولې یو سړی مالدار دی هغه د نوالی خو غریب بسکه یا به کور کې دغه سينار نه هر بود کیږي نه جنا د سیملیګه دا سيزونه غلط کار دی دا ګناه ده. خیر خوا د ځان نه جوړ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من انذر معسرا یو سړی غریب دی تا ول قرض ورکړی دی او تا ور لټ ټیم ورکو مهلت دی ورکو چې خیر دی نشته وسره دا سمره ټیم چې دیریږي دې سوچو کې تاسو چې دا تا چاله قرض ورکو دکانداري اسد قرض ورکو تاله نشي درکولې او میاش تیر شو لو کال تیر شو او کله کله په کې لس کال تیر شي ستاد سکند په عبادت کې روان دي ستاد امندمنت په عبادت کې روان دي نور عبادتونه بم کې او دا تا چې چاله مهلت ورکړې دي امندمنت او سکند ستا په عبادت کې روان دي. دې تم سوچ کوا دا خو ثواب دی دا خو اجر دی. دا دین چې کله سړیات کې نو بیا ورته دا کارونه آسان ښکارا کیږي موږ نه دی یاد کړی. دا خیر خواهی ده وی ما ولا 500 روپۍ زیاتې ولېږلې ځکه د نبی علیہ السلام سما بیعت کړو موږ د ایمان بیعت نه کړی سو خو رسول الله علم لاس پلاس کې نه دی ورکړی نور هم دا ویلي دي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دې تحلف وی کنه دا قسم دی دا شهادت دی دا قولی شهادت دی دا قولی شهادت اوس موږ لګ بیاو دا عملی شهادت دی زمونږ چې په دې کلاس کې یو ایو ته تکمیل شهادت وی چې بیا دا ټول نظام پر ټول دنیا باندې غالب شي. دا مسلمان ذمہ داری ده. دا خیر خواهی دا به مشر بم خیر خواهی کشر بم خیر خواهی. اوس بدقسمتی خدا دا خیر خواهی ختم شوی ده په دې معاشره کې ګوره دا خبره اسید ویرو ده د پوری پاتې دي. تاسو یقین وکئ زه په دې معاشره نه خصنه څه خبر یم تاسو د چیرته په یو دفتر کې کار راشي اکاونټ اپس کې د کار راغی او تخپل بیل پاس کا او ته پیسې مور کا استاد کار دی وشي نه کېدل کار تخپل فایل وېسا او دا په دفتر کې پروتي د ټول په یخ کې بستا فایل پروتي که پیسې دی ورکړي دا بس سطح لراځي د پاسه برازي پیسو نه بغیر تا کار نه کیږي. ټول رشوت کلچر دی یعنی د خیر خواهی جذبه ختم شوی دی. موږ د عبادتونو په پیسو باندې شروع کړی دي پیسم بس دا د رشوت او دا د کرپشن او دا د 2 نمبرۍ دا دندې او بازارونه روان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دین ګوره خیر خواهی ده او د دې خیر خواهی خیر څومره دی ټیم بس ختم دی زه ټیم سبق درس به ختمومه او د احادیثو کې د واقعیت راغلي دي کنه د خیر خواهی چې سړی د هر چا سوالټي د الله په دې خوشاليږي. په دې بخاری کې دا حدیث ته وي په خوا په دې بنو اسرائیل کې وزنانه وا او حدیث کې دي كانت بغیه بد عمل او بد چلن او خپل عزت به خرڅو داسې خزوا نو داسې خزې چې عزت خرڅي یو ځل هغه یو خیر خواهی کړي و هغه خیر خواهی الله ته ډیره خوښه شوی و ادا وا ویل چرته په لار روانه و نو تګی شوی و یو طرف ته بل طرف ته بتلله منډه او ترلې والی
خو څه شی ورته میلاو نه شو، اوبه ورته میلاو نه شي، په نظر رانه للې. په اخر کې وکتل چې یو کنده ده په دې کې اوبه دي. وایي چې وکتل نو داسې د اوبو د راغستو لوښی موښی نشته دی. ویل دی چې دا اوبه څنګه وڅکمه؟ نو له اخر داسې کار وکړو چې بره د خپې کلکې کړلې او د څاروي په شانې ورښکته شوله، خولې په دې اوبو کې کېښودله، اوبې ته یې وڅکلې. نو په تکلیف باندې تندې ختمه شول، روانه شو. چې وکتل یو سپی روانه ده کلبتون او دا جبې را ایستلې ده. وایي دا ښځه پوه شوله چې د دې سپي هغه ضرورت دی کوم چې زما و، یعنې دم تږي شوې ده. اوس به د دې د اوبو څه انتظام کوم؟ سپی ده. او د سپي په باره کې حدیثو کې راځي چې کله لوښې جوټه کې اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فاغسلوه 7 مرات، وزل به یې نبي علیه السلام وایي دومره خطرناک شی دی چې سپي لوښې جوټه کو وزل به ولوغ الکلب دا به وزل انځي او په اتم ځل باندې وایي په خاورو باندې ومږه د دې نه چې دا جراثیم مراسیم ختم شي. دومره نجس یو شی دی. خو خیرخواهي ده. وایي دې زنانه وویل چې دې سپی له وزه اوبه ورکومه، کرسئ دا سپی به مړوم. اوس به څنګه ورکوم؟ دا خو چې رانیسمه او دا دې کوی ته ښکته کوم، دا به رانه وغورځېږي، وبه بې چې چېرته وبه مې خوري. وایي هغې یو سوچ وکړو، د خپل پڼه یې ویستله او هغې سیر یې کړله، په دې کې د خپل لوپټه ورکړله، ځای یې کړله او دا به دې کوی ته ښکته کوله او په دې کې به اوبه راغستلې، بیا به د سپی په دې خوله کې ور اچولې. په موزه کې به څومره اوبه راوخېږي، ښکته کوي او بر راکوي، ښکته کوي او بر راکوي، او په اخر کې هغه سپی مړه شوله، ولاړه ده وتښتېدله. حدیث کې راځي د دې عمل چې الله کم قدر وکړو که نه، کم قدر چې د دې زنانه هغه ټول بد عملي ګناهونه ټول یې معاف کړل او دا ښځه جنت ته د تلو فیصله یې وکړله. په دې وجه د مخلوق خدا د خدمت دا بالکل بغیر د لالچ نه دا د جذبې سره کول غواړي. دا چا له اوبو انتظام کول، چا د خوراک انتظام کول، چا له څه پیکیجز ورکول، دا په دې جذبه باندې کول پکار دی چې دا خیرخواهي ده، دا مسلمان سره خیر لټول دي. او کله چې سړی بدخواهي ولټوي نو په حدیث کې دا هم راغلي چې بدی بنو اسرائیل کې یو زنانه وه چې هغې نه چېرته پیشو ته چېرته څه ماسته پی مه یې ترې خوړلي و، دې له قار ورغی چې زما ماسته دې خوړل. وایي دا زنانه راولګېدله او دا پیشو راواغېستله او په ټوکره کې بنده کړله، په ربطت هاوې تړله، ویل تا له نه خوراک در کوم نه د لسکاک در کوم حتی چې ستمړه شي مرداره شي. او دقه شانې وشوله، هغه د لوږې او د تندې د لاسه مړه شوله. نبي علیه صلات وسلام فرمایي د دې عمل د وجه نه الله تعالی دا ښځه جهنم ته ولېږله. مخلوق خدا کدا انسان دی، کدا حیوان دی، کدا مرغی ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی، رحمت للعالمین. په دې وجه باندې دا د خیرخواهي هغه جذبه وه چې حضرت عمر څومره یو سخت دله سړی او سخت جان سړی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه پات کېدو بیمار و، وی مسلمانان ته ویل چې سم خیال دی زما نه پس به ستاسو مشر څوک وي، خلیفه به څوک پکاري، رایې اخیستله چې د چا په باره کې وصیت او نصیحت وکړي. ویل هر چا به ورته ویل چې ابوبکر صدیق ته چې هر څوک مشر کوي خو ګوره د یو سړي نه ځان ساته چې هغه حضرت عمر دی، دا چېرته مشر نه کړي، سخت مزاج دی، دا کوم خلک چې موږ له راغلي دي دا به وترېږي. خو د حضرت ابوبکر ذهن په ده باندې رسېدو چې دا صحیح سړی دی. او چې کله هغه خلیفه شو او د خیرخواهۍ دا خبرې چې کله هغه ذهن کې وي، هغه نه داسې یو انسان جوړ شو چې هغه به د شپې د مدینې په کوڅو کې بیا ګرځېدو، چاسې نه چاته تکلیف وي او خلیفه خواله راتلی نه شي، د ده خواله به زه په خپله باندې ورځم، د ده خواله په خپله ورځم، خلیفه دا به د مدینې په دې کوڅو کې ګرځېدو چې چاته ضرورت دی چې زه ورته ورسېږم. زمونږ د افسران دغه شانې د دې خلکو سره میلاویږي نه، کلاس 4 دی، هله پلانې صاحب په میټینګ کې دی او بیا رسه میلاویږي هم نه. د ډاکټرانو صورتحال دا دی، د افسرانو صورتحال دا دی، د سیاسي مشرانو صورتحال دا دی، د خیرخواهۍ جذبې ختمې شوي دي. راځئ چې موږ د خیرخواهۍ د درسونه عام کو، د خیرخواهۍ دا بیانونه عام کو، دا جذبه عام کو، د دې دپاره چې موږ د اسلام خور کو. او آخر کې یو عرض دا دی چې د ټول نه ښه خیرخواهان د دې معاشرې د علماء کرام له پکار دی چې دا جوړ شي، د دې معاشرې خیرخواهي د علماء کرام ولټوي چې هر عالم خیرخواه وګرځي. نن سبا زموږ معاشره ولې نه جوړېږي؟ د هغې وجه دا ده چې کم سبق او کم درس د پیغمبر د منبر نه او د دې محراب نه کم درسونه د معاشرې ته ورکولی کېږي، نو هغه درسونو کې خلاص نشته اصل کې. په دې وجه باندې نن څوک اصلاح نه علي. لکه ستاسو خیالي د 2-3 ورځې په دې میډیا باندې یو خبر چلیږي چې یو عالم دی چې ډاکټر ذاکر نایک سیک پاکستان ته روان دی، او کراچۍ کې او په لاهور کې او په اسلام آباد کې به هغه د اسلام او د دین خبره به کوي، قرآن او په اسلام او په توحید باندې به خبره کوي. دا خبر راغی، دا خبر چې راغی نو ډېر خلک خوشحاله دي چې ښه دی، لوی عالم دی او د هغه په لاسو باندې په زرګونو خلک مسلمانان شوي دي. حقیقت دا دی دا داسې یو شخصیت دی چې د هغه په درسونو کې په زرګونو خلک ایمان راوړي. خو بل طرف ته بدقسمتي داره زمونږ په دې معاشره کې فرقواریت ډېر زیات دی، مسلک پرستی پکې ډېره زیاته ده، او دا انتشار دی چې یو عالم د یو
د پاسه د کوپر فتوا، بل د پاسه د کوپر فتوا، بل د پاسه گمراهی فتوا. دې فتوا موږ د حد ته ورسولو چې په هغه صاحب باندې فتوا لګېدله چې دا خو ګمراه دی. ګوره دا خو پینټ کوټ اغوندي، د ده خو عقیده غلطه ده، د ده خو ایمان نشته دی، او دا خو ګوره په یورپ کې اوسېږي، د ده لباس د اسلام مطابق نه دی، وضعقت د اسلام مطابق نه ده، لهذا دا پاکستان ته نه راځي او مطالبې شروع شوي دي، تحریکونه شروع شوي دا پاکستان ته رانشي. ولې؟ دا ځکه دا په بله فرقه کې دی، دا بل مولي صاحب په بله فرقه کې دی. دې پر قواریت دې حد ته خلک ورسو، د دین نه خلک توري کړل. دا ولې موږ له کان نه راځي سبق له؟ دا ولې د عام خلک موږ ته درس ته نه کینی؟ ځکه چې موږ ته د مینې محبت سبق نه دی ویلی. موږ ولې د یو بل عالم نه یریږو؟ څوک چې په کم مسلک کې دی قدر له ورکوي، څوک به حنفي وي، څوک به شافعي وي، څوک به اهل حدیثي، څوک به دیوبندي، څوک به بریلي. هر یو سړی چې دی بس دغه قدر وکړه، خپل نظریه دې ځان سره وساتي او د مینې محبت درس دې عام کړي. دا آیتونه دي، یو دوه آیتونه په دې کې ویمه، او په دې آیتونو کې دا مسله بیان شوې ده چې پیغمبر د خپلې زمانې دا د ټول قوم مصلح او د هغې ناصح دی، خیرخواهي لټولې ده. د نمونې په طور باندې شعیب علیه السلام واقعه ده چې د خپل قوم خیرخواه دی. وإلى مدین اخاهم شعیبا، او مدین ته موږ د هغوی ورور شعیب علیه السلام لیږلی و. قال اویل دی شعیب علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله، اے دما قوم د الله عبادت وکئی. ما لکم من الہ غیره، نشته ستاسو دپاره یو الہ سوا د الله نه. قد جاءتکم بینة من ربکم، یقینا راغلی دی تاسو ته واضح دلیل ستاسو د رب د جانبه چې هغه زه یم او هغه وحیده. نو پیغمبر به خیرخواهي. دغه په قوم کې مسله دا و چې د بزنس چې دا کم قواعد او ضوابط نو دا ورانو، تجارت په ښه طریقه نه کېدو، دقه زیاتې به کېدل، خلکو له به ګران ورکول، ځان له به ترزان اغستل، ځان له به پوره وزن اغستو، بل له به کم ورکو. نو شعیب علیه السلام خیرخواه وپوهېدو چې کم کار پکار دی. نو داعي به دا به پوه انسان چې په دې معاشره کې کومه خبره ده کولو د ضروري ده. نو ورته ویل تاسو خپل بزنس برابر کړئ، خپل تجارت برابر کړئ. فاوفوا الکیل والمیزان، پیمانم پورا ورکوي، وزنم پورا ورکوي. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، د خلکو نه د هغوی څیزونه مه کموئ. تله کې تاسو کمې مه کوئ، چې څومره غواړي کیلو واغړي کیلو وله ورکړئ، پیسې پورالي شی وله پوره ورکړه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، په ځمکه کې د اصلاح نه وروسته ورانۍ مه کوئ. ذلکم خیر لکم، دا غوره عمل دی ستاسو لپاره، ان کنتم مؤمنین که مؤمنان یئ. ولا تقعدوا بكل صراط، مکینئ په لارو کې توعدون چې خلک یروئ. یرې مه کوئ، خلک مه یروئ. تاسو دا خلک یرول خو څه کې قتل و غارت څومره زیات شو. بله ورځې تاسو به خبر شوي په باجوړ کې پرون نابل پرون یو ماشوم دی، داسې د 2 کالو به یي، دا 3 کالو به یي. قسم په الله باندې سړی هغه ویډیو ته کتی نشي، هغه تصویر کتی نشي. دا څنګه د حیواناتو معاشره جوړه شوې ده زمونږه، دا زمونږ نه خو درندګان جوړ شوي دي. ورکوټی ماشوم دی، خبر راغی چې ماشوم ورک شو. په سبا باندې ماشوم پیدا شو، په یو ځای کې په یو خړ کې پروت دی، او دا غټې غټې کمرې په دې سر باندې پرتې دي، په دې سینه باندې پرتې دي، په غټو غټو کمرو باندې خلکو ویشتلی دی. دې ماشوم نه به ساه څنګه ختله؟ دا خو چې زمونږ په سر باندې درد راشي نو په منډه باندې دوکان ته منډه وهو چې پینډال ګولۍ راوالو یا پین کیلر راوالو، بل درد را باندې راغی. دې ماشوم چې دا غټې غټې کمرې ورېدلې، به څنګه برداشت کولی؟ زمونږ د بچي نه دی پیدا. دا چا چې په دې ماشوم دا کمرې ورولې، اول یې ورسره بدعملي کړې ده او د هغې نه وروسته بیا وجلی دی. دا کومه معاشره جوړه ده عزتمندو؟ موږ کوم طرف ته لاړلو؟ په دې وجې د خپلو مشرانو په دې ماشومانو نظر ساتئ. ګورئ پر اوقاتو نظر وساتئ. بېګا زه په لار باندې تقریبا ناوخته موږ بېګاډه لیټ راغلي، موږ یو ملګری مولانا نظیر صاحب موږ نه کشر و، زموږ د دې احیا علوم جامعې بلامبټ نه فارغ و. نو ما خبر وکړو چې مولانا نظیر صاحب په شهادت باندې خپه. ما ورور ته ټلیفون وکړو چې مولانا نظیر باندې څه چل شوی دی. ویل اوس د پېښور نه ټلیفون راته له تاڼې نه راغی او ویل چې داسې یو کس دی او دا نوم دی په پټو کې پروت دی، چا ویشتلی و، مړ دی عالمو. نو هغه پسې ول موږ روان یو چې هغه چا ویشتلی و، په هغه ځای کې پروت دی، چا به وجلی هېڅ پته نه لګي. چا په قرض کې مړ کو، چا په څه شي کې مړ کو. نن سبا قتل و غارت مسلمان وینه تویول دا ډېره زیاته ارزانه شوې ده. الله تعالی وی مسلمان يرولم ګناه ده. ليس منا من روع مسلما، زما امتنا دي مسلمان ويرو، نن من قتل غارت کو. وتصدون عن سبيل الله، خلق د الله د لار نه بندوي. من آمن به، چا چې ایمان راوړی په دې الله باندې یا د الله په دې لار. وتبغونها عوجا، تاسو لټوئ په دې لاره کې کوږوالی.
واذکروا اذ کنتم قلیلا یاد کئی هغه وخت چې تاسو لږ وئ فکثرکم الله زیات کړئ وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین وګورئ څنګه انجام د فسادیانو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. داول ورځ درسو د ټایم پابندیم ضروری ده، د بعض ایتونو خو پاتې شول خو مفهوم د هغې بیان شو. الله دې موږ ټولو له په دې د عمل توفیق راکړي. زمونږ دا 15 ورځې کلاس دی عزتمندو، او انشاءالله تعالی 15 ورځې که الله توفیق راکړو دا کلاس به جاري وي. نو زما درخواست دا دی چې څنګه تاسو د ځان دپاره دا کلاس خوښوئ، د قرآن دا درس خوښوئ، نو د خیرخواهۍ درس موږ ووایو. او د خیرخواهۍ د درس مقصد هم دا دی چې راځئ چې موږ دا اوده خلک رایو. نن په جماعتونو کې تاسو وکتل، تاسو په جماعتونو کې په منځونو کې وئ، عام خلک منظره نه راتلل. دې خلکو باندې تاسو محنت وکئ، منځونه یې راولئ، درسونه یې راولئ، د خیر خبرې به دا نوجوانان به واوري، د زنانه راپاسوئ. نبي علیه صلات وسلام به خپلې زنانه د شپې راپاسولې، ګرځېدو به. نو زما تاسو د درخواست دا دی چې انشاءالله دا کلاس چې سبا موږ د خپل تعداد ډبل ګو، نو هر یو ملګری به انشاءالله نن چې د چا څومره د چا سره ملاقات کیږي، نو چې دا څومره کسان دي که دا 10 میلاو شو که 20 میلاو شو، په جماعتونو کې ماسپښین مونځ دی، مازدیګر مونځ دی، ماښام ماسخوتن دی، چې په هغې کې موږ اعلان وکړو چې په پارک کې درس شروع شوی دی. انشاءالله مسلمانان به ولځو، یو کار به نقد کوو چې کم از کم یو کس به د ځان سره نقد راولو. نو انشاءالله چې تاسو یو کس تاسو راوستو، یو زنانه راغله، انشاءالله سبا به زمونږ دا درس دا به د هغې نه ډبل شي. 2-3 ورځو کې موږ انشاءالله دا ټول پارک به موږ ډک کړو. په دې کې به خیر دا راوځي چې ځان له موږ به خیر ویسو او خیرخواهي به ولټو، بل مسلمان به هم انشاءالله تعالی خیر به ورته ورسېږي. په دې کې به زموږ د دنیا او د آخرت خیري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله صحبه اجمعین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.